نن چې دینو د دغه متقیانو صفات الله رب العزت ذکر کوي. اولنی صفت روڑی الذین یؤمنون بالغیب. دا متقیان چې دینو دا پس اوصاف باندې متصف دي. یو صفت د هغې دا دی چې دی ایمان په غیب باندې روړي، او دویم دا چې ویقیمون الصلاة. دا متقیان دی قائمون کی د مانځه دي، او دریم دا چې ومما رزقناهم ينفقون. نن ان شاء الله دا یو څو منټه په دې دریو صفاتو باندې په دې کې بحث وشي. الله رب العزت فرمایل چې الذين يؤمنون بالغیب. متقیان هغه خلق دي چې دوی په غیب ایمان راوړي. اوس دلته کې د ایمان متعلق چې دا ایمان بسیط دی او که دا ایمان مرکب دی. د بسیط مقصد دا دی چې دا ایمان صرف د تصدیق نوم دی، او کنه دا مرکب دی تصدیق او عمل او اقرار په ژبه باندې. چې موږ ورته مرکب وایو نو دا بیا دغه مقصد دی چې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب موږ وایو، او عمل په جوارحو. دې متعلق دا یو څو خبرې چې یاره الذين يؤمنون بالغیب ترجمه صدا نو مفسرین وی الذين يصدقون بالغیب. دا متقیان هغه خلق دي چې دی په غیب باندې تصدیق کوي. تصدیق اوس تصدیق چې کوم دی نو دا څه ته وایي؟ نو دا تصدیق د آیات ساته یو تصور دی یو تصدیق دی. علما وایي چې په ذهن کې یو خبره راشي دا هغې سره به یا حکم وي یا به ورسره نه وي. که حکم ورسره نه و نو دې ته تصور وایي. مثلا ستا په ذهن کې یو خبره راله هغې سره حکم نشته، یعنی مثال به طور دا خبره ذهن کې راله چې هلکه زید ولاړ. اوس زید ولاړ نو څه؟ که زید ولاړ دی شو نو دا تصدیق دی، او که زید ولاړ نو څه شی ته جوړېږي؟ دا تصور دی ته ویل کېږي. خدا خبره یاد ساتئ. وایي یو سړی دی هغه وایي زه الله منم، خو څنګه یې مني؟ الله او واحد نه، چې داسې نه ویلي چې الله واحدون دا تصدیق یې نه کړي په دې زړه کې، نو دغه بیا تصور دی. او دې ځای کې وایي چې دا متقیان څوک دي؟ الذین یصدقون بالغیب، چې دې تصدیق کوونکي دي په غیب باندې. یؤمنون په معنا د یصدقون سره. اوس تاسو ګورئ دې به څه کوي؟ آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دیتا ایمان مفصل ویلی کی، ایمان مفصل. اس پا دیر طولو باندې تصدیق کول، لکه مثلا څنګه آمنت بالله زپ الله باندې تصدیق کوم، ایمان راوړم. مونږ ترجمه داسې کوو، خو زمونږ په دې ساده ژبه کې د دې ایمان چې دی نو چې کله ترجمه کوې نو ته به وایې زه په د الله په وحدانیت باندې باور کوم، الله په وحدانیت باور کوم. ملائکو باندې چې دا د الله مخلوق دی، نورانی مخلوق دی،
په کتابونو باندې او په رسولانو باندې په ورځ د آخرت باندې او په قدر د خیر او د شر باندې چې دا د الله رب العزت د طرف نه دي دا د الله رب العزت د طرف نه مقدر دي زمونږ په سره ایمان اوس که په دې کې یوم سړی دا وایي چې الکه ملایکی وی ټولې منم خو څنګه مني ذهن کې راله خو حکم ورسره نشته دی نو که د یوې ملایکې رم انکار چا وکړو نو دا مؤمن نشي کېدلی د یو پیغمبر نم چا انکار وکړو دا مؤمن نشي کېدلی په دې ټولو باندې تصدیق کول دا د ایمان دی ته ویل کېږي اوس به مونږ ورځ د قیامت ته زمونږ په ایمان دی برزخی زندگی دا زمونږ په ایمان دی جنتونه او دوزخونه دي دې باندې زمونږ تصدیق دی اوس داسې خبره دا ایمان مو دی پې یاره دا ایمان چې دی نو دا علما لیکي د عقایدو د ایمان د پاره چې کوم دی نو علم مخکې شرط دی چې ته په څه شي باندې ایمان راوړې نو د هغې نه مخکې په دې باندې علم شرط دی د عقایدو کتابونو د نور الظلم نه واله داسې پسې د ټولو دا مسله ذکر کړې ده چې د ایمان د پاره علم شرط دی مثلا ته په خدای باندې ایمان راوړې تا ته به د باري تعالی باره کې د وحدانیت باره کې به تا ته علم وي اوس کې یو سړی ناخبره دی نه به څنګه خدای ومني د جنت دوزخ باره کې زمونږ د ایمان شته ولې شته ځکه چې زمونږ ته الحمدلله اجمالي علم شته چې دا الجنة والنار مخلوقتان او دا چې کوم دی نو الله تعالی یو دوه لارې دغه کړي دي که یو سړی نیکو نو د دپاره الله رب العزت چې کوم دی په خپل احسان مهربانۍ باندې جنت تیار کړی دی اعدت للمتقین او کنه د العیاذ بالله بدو کافر و مشرکو نو بیا اعدت للکافرین دا جهنم دو کافرانو دپاره تابیدن دا د جهنمیانو د کافرانو چې کوم دی دا جهنم د کافرانو شي نو ګوره د دې ایمان چې په کومو شیزونو باندې مؤمن به شیزونو باندې مخکې علم شرط دی او دا راته ووایه چې دا مغیبات دي که نه دي خدای چا لیدلی نه دی او دی وایي امنت بالله اوس که علم نه نو څنګه امنت بالله ستا دا ایمان بیا نه صحیح کېږي که علم نه په جنت دوزخ باندې علم شته او شتا ولی ایمان دې پر راوړلې دي مقصد څه دی دغه الکه ملائکه باندې دی ایمان شتا او شتا لیدل خو دې نه دي موږ په اړه غیب دي انبیاء کرام هم زموږ د پاره غیب دي دغه چې موږ لیدل نه دي ځکه پیغمبر خدا علیه السلام مبارک فرمایي وی اخر وخت کې به چې کوم دی نو زما رونه به که زما په دیدار باندې یعنی دا ټوله دنیا او ما فیها د دې قیمت وګرځي نو زما په دیدار باندې بیدا ورکي اب زما رونه صحابه ورته یا رسول الله مونږه وی تاسو هم اصحاب یې اب داسې خلک چې زه به لیدلې نه یم او په ما باندې به ایمان او ما سره به محبتي او داسې محبت به را سره چې کله ټوله دنیا په دې کې چې سدي دغه دیدار د دې دیدار قیمت وګرځول شنو دا بچ دی نو په ارسب په ورکی دا ولا خبره زموږ لپاره غوړي لوی خبره د زما عزت مون موږ تاسو ته سو ویلي دي جناب رسول الله علیه السلام موږ تاسو ته رونه ویلي دي ښا په دې باندې فخر پکار دی اګه تاسو خیال کړی دا خبره وړخ کوي لیکن نه سوچ وکړو یو سړی دی هغه بل یو کس ته وایي
چې خلک دا غرور ولې پسې تړفاویږي او دی بل ته وایي چې به یې ګورې ته زما ورور یې. دا څونه لویه خبره. محبوب کریم علیه السلام امام الانبیا دی، خو د آخر زماني امتیان وایي دا زما ورونه دي چې زه به یې لیدلی نه یم او ما سره به یې داسې محبت وي. اوس دا خبره چې کوم دی نو معلومه دا شوله چې متقي دی نو دی تصدیق کوونکی دی په غیب باندې. نو معنا دا شوله تبیان القرآن والا بابا دا خبره ذکر کوي. تبیان القرآن وایي دلته کې داسې راوباسه چې متقیان هغه خلق دی الذين يعلمون الغیب چې دا په الله تعالی په دې غیب باندې پوهه کړي دي. اوس پوهه دي ځکه خو به ایمان راوړي که نه. ما تاسو دا خبره مخکې ته کېښود. خوابی ایمان چې دی نو دا په لغت کې څه ته وایي؟ اصل ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي. الایمان هو التصدیق بما جاء به النبي علیه الصلاة والسلام. ایمان چې دی نو دې ته ویل کېږي چې په څه باندې محبوب کریم علیه السلام مبارک راتلل کړي دي په هغې باندې چې کوم دی نو څه تصدیق کول، هغه منل د زړه نه. او ګورې داسې به کوم شي چې هغه به نه منلي. ځینې څیزونه چې کوم دی نو صرف د منلو سره تعلق ساتي، ځینې څیزونه د منلو او د کولو سره دواړو سره تعلق ساتي. لکه مثال په طور باندې الله منل، رسولان منل، ملائک منل، آخرت منل، باس بعد الموت، قدر د خیر او د شر، اوس دا منل دي. په دې کې د عمل خو څه نشته، د منلو سره تعلق ساتي، د ایمان د تصدیق سره تعلق ساتي. خو یاره دا فرایض چې کوم دي نو دا به منې هم او کې به هم. ګوره یو سړی دی مثلا هغه وایي به زه مونځ علیاذ بالله مونځ نه خبر هم نه دی چې مونځ فرض دی او که سر یې خو اوچتېږي او لګي بالفرض. د فرضیت یې ورته پته نشته چې مونځ فرض دی. نو اوس که داسې سړی مونځ وکړي نو دا یاد ساتئ چې د په دې مونځ په فرضیت باندې ایمان نشته دی، نو د ده دا مونځ دا اوچتېدل او ښکته کېدل او پورته کېدل او کېناستل او پاسېدل دا نه قبلېږي، دا عبادت نه دی. دا به علي عبادت وي چې کله دی د مونځ فرضیت مني او دا ورته پته چې د فلاني ټیم دومره رکعتونه دي او دې ته ودرېږي، لکه دا به په زړه کې به خو کم از کم راولي که نه، خولې هغه الفاظ به ورسره برابر کړي، نیت به وکړي. نو ګوره دا نیت چې دی دا د زړه صفت دی. ښه نیت د زړه قصد قلبي ته وایي. نو په زړه کې به دا قصد وکړي. لکه تاسو مونږ چې نیت کوو د ساده پښتو کې نو مونږ څه وایو؟ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعته فرض قطعي مونځ دا کوم په دې زیر وخت خاص ځای لره محمد کابیش په دې ځای د نن سبا خاص ځای لره محمد کابیش فلوک الله اکبر. د نن سبا ګوره د سبا هم پکې وایي، 2 رکعته هم پکې وایي، فرض هم پکې وایي. بیا ځان لره چې جمع سره یې کښېنو د جمع نیت په پکې کې که ځان لیکې د ځان نه هر یو مونځ شي. دارنګې که مثال یو سړی واجب مونځ ادا کوي ویتر، هغه به لاول نه دا ویتر دا واجب به مني، تصدیق به پې کوي، نو بیا به چې کوم دی نو د دا مونځ قبلي. دارنګې سنت او دارنګې مستحبات. ښه نو اوس چې کله دا معنا شوله چې الایمان فی اللغة التصدیق. قال الله تبارک وتعالى وما انت بمؤمن لنا، وما انت بمؤمن لنا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تخپل بچی وی یعقوب علیہ السلام ته چې ته په مونږ باندې زمونږ تصدیق به نه کې د دې خبرې دا مونږ چې تا ته سوایو چې مونږ سره یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ولیږه یا دا غرور بنیامین ولیږه، مونږ به خیال ساتو. او دلته کې دا راغلي وما انت بمؤمن لنا.
حال دا دی چې ته به زمونږ تصدیق کوونکی نه یې. نو ګورئ دلته معنا څه کوي؟ وما انت بمصدق لنا، ته زمونږ دپاره تصدیق کوونکی. دلته تصدیق دا ایمان په معنا د تصدیق سره راغی. بیا لیکي فاذا فسر الايمان بهذا فانه لا يزيد ولا ينقص. کله چې دا تفسیر د ایمان وشو په معنا د تصدیق سره، نه دې معنا دا شوله بیا چې کوم دی نو ایمان کې زیادت او کمی نه راځي، زیادت او کمی پکې نه راځي. ځکه لأن التصدیق لا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصانه اخرى. ځکه تصدیق چې دی نو دی کې دا تقسیمیږي نه، دی کې تجزی نه راځي چې کله بیا داسې و تصور پکې داسې وشي چې هلکه کله کمیږي او کله زیاتېږي، کمال او دغه چې کوم دی راشي تصور وشي. او بیا په شریعت کې ایمان چې دی نو څه ته وایي؟ دې وجې نه زمونږ د ماتوریدیو، زمونږ د احنافو، د اهل سنه و جماعت د دې چې کوم دی هغه دا دی چې دا ایمان بسیط دی. ایمان څه دی؟ بسیط دی. او بیا په لسان د شرع کې والایمان فی لسان الشرع عبارة عن التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان. وای دا ایمان چې دی عبارت دی د څه نه؟ عبارت دی بزرگانو دو تصدیق نه په زړه سره او د اقرار نه په ژبه سره او د عمل نه په ارکانو سره. په لاسونو خپو باندې عمل کول، په ژبه باندې اقرار کول او په زړه باندې تصدیق کول. وایي د دې دریو څیزونو نوم چې دی نو څه دی؟ ایمان دی. بھائی اوس په دې کې چې دی نو دا د چا موقف دی؟ الله اکبر. دا په اهل سنتو کې د کم خلق چې محدثین حضرات ته، د محدثین حضراتو د امام شافعی رحمت الله علیه، د امام شارانی رحمت الله علیه وغیرو، دا موقف دی چې دا ایمان د دریو سیزونو نوم دی: د تصدیق قلبی، اقرار باللسان او عمل په جوارح باندې. دا مونږ چې مونږ کوو، دا مونږ چې مثال په تور باندې حج کوو وغیره وغیره، دا څومره اعمال چې دي دا ټول وی په دې کې داخل دي. نو هغه وی چې دا ایمان مرکب دی د دې دریو سيزونو نه. او هغه دا خبره هم کوي چې دا ایمان زیاتیږي او دا ایمان کمیږي. ایمان کمیږي او زیاتیږي په دغه جوړ باندې. ګوره ځکه چې وی تاسو ګورئ چې کله مثال به تور یو بني آدم دی هغه ډېر ښه منځو یعنی ارکان چې کوم دی په جوارحو باندې ښه عمل کوونکي، تصدیق هم شته، اقرار هم شته، وایي د ده ایمان به مضبوطي دغه وي، یعنی دا به چې کوم دی نو زیاتي. او چې په دغه کې د چا کمزوري نو هغه ایمان به بیا چې کوم دی نو صحیح یعنی په هغې کې به نقصان وي. دوی وایي وستاسو بخپل مونږ او تاسو بخپل ځان له چې کوم دی نو مطمئن کولو دپاره به مونږ څه وایو؟ مونږ به کومه خبره ذهن کې اچو؟ مونږ وایو چې بالکل دا خبره ستاسو په ځای ده، لیکن دا ایمان قوي کیږي او کمزوري کیږي. تاسو مونږ به داسې وایو که یو سړی لګیام دی لا اله الا الله لا اله الا الله، اقرارم کوي په ژبه باندې او تصدیق هم شته دی، او دې خوا چې کوم دی نو ښه مونځ او دس او دا هر څه ادا کوي هم پوره پوره ټیک ټاک، نو د ده دا ایمان قوي دی. نو دا اقرار باللسان په دې باندې علامت دی. دا یاد ساتئ ښه، په دې ایمان باندې علامت اقرار باللسان دی. دې وجې نه علما لیکي
وای که یو سړی په ټول عمر کې یو پیرم دا نه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دا مړ شو، نو دی به چې کوم دی د باندې جنازه د باندې دا کیسې نه کېږي. اوس ولې؟ ځکه چې دا اقرار باللسان چې دی نو دا علامت دی په دې باندې چې دا مؤمن دی. دلته موږ ته به څه پته لګي چې آیا دی د تصدیق شته که نشته؟ چې کله دی د خدای ذکر کوي جل جلاله، قرآن وایي، نور ذکرونه کوي، لګیا دی اقرار باللسان کوي، نو بس دی وجنه علامت شته. او دارنګه دا منز، روجا، حج، زکات وغیرہ دا ټول چې کوم دینو ارکان په جوارح باندې دا یعنی عبادات کول دا نور دا مقوی الایمان دی، دا ایمان مضبوطی. تاسو ګورئ کنه کوم سړی چې خو منځ او دس کیو خرو جنسیو خود مسلمانې کارونه کوي برابر، نو د ایمان چې دی نو ډېر کوي. او چې دا نه کوي نو به دی داسې بوړ پیسن غونته کي، د داړو داسې سغني د هغې وجه دا ده چې دا ایمان د دې خپلې تقاضي دي. لکه یو حدیث کې بل هم راغلی دی، نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې لكل شيء علم وعلم الایمان الصلاه. دې کې هم دا راغلی، دا هر شي دپاره یو علامه ده، او د ایمان علامت چې دی نو وایي دا مونځ دی. او یو سړی دی هغه ستا د وړاندې مونځ کړی دی، نو ته دا ګوایي ورکول هی دا مؤمن دی. تاسو خیال لیک مؤمن دی. تاسو که خیال دا کله چې پاکستان ازادېده نو په دغه وخت کې باباجي صاحب دی او د دې مانکي شریف صاحبان او دا ټول په دې دغه کې ښه مکمل برخه یې اخیستې. نو هغه خلکو چې دی نو د قاضي اعظم بابا باندې دا اعتراض و چې دا خو مسلمان دی که نه دی، ده پسې مونږ پسې کېږو، دا بلکو سره زاده و. نو هغې راوسته مانکي شریف ته یې راوسته، هلته یې ورسره 3 ورځې چې کوم دی نو په دې صف کې د دې سره منځونه وکړل، خلکو ولیده. نن هم د هغه تصاویر هلته پراته دي باقاعده په مانکي شریف کې. نو بس خلکو وایي چې بھائی دا دی، نو پته ولګېږي چې دا خو دا دې مونځ کوي او ګوره دا خو سمدم کار دی. نو د هر شي دپاره یو علامه ده، او د ایمان علامت چې دی حدیث کې راغلی چې دا مونځ دی. دې وجې نه مونږ او تاسو به وایو چې دا ایمان مضبوطیږي او دا ایمان چې دی نو دا قوي کیږي او دا کمزوري کیږي. هلکه دا فلانې سړی وایي د کامل د قوي ایمان خاوند دی، دا فلانې بنده د کمزوري ایمان، دا په دغه اعتبار سره د لږ او د زیات نه، ځکه چې دا بسیط مرکب نه دی. دا 3 خبرې ما تاسو ته وکړې چې ایمان د تصدیق نوم دی، بیا چې کوم دی په ژبه باندې اقرار دا علامت د ایمان دی، او اعمال صالحه چې څومره دي نو دا مقوی الایمان دی، دا ایمان مضبوطوي، دې باندې ایمان مضبوطیږي. اوس تاسو وګورئ بعضې دلایلو کې دا خبره هم شته دی چې هغه کوم محدثین حضرات په کلک دي، هغې هم دا خبره کوي. مونږ سره دغه آیتونه مبارکه او داسې هغې وایي چې وګوره د دې اعمالو د دې نوم ایمان دی. ان الله لا يضيع اجر المؤمنین، لا يضيع اجر المؤمنین. اوس چې کله بیت المقدس شریف ته مونځ کولو او بیا د هغه طرف نه راواوړې د دې خانه کعبې طرف ته، بیا خلکو اعتراض کو چې دغه منځونو سره به څه کوو؟ نو الله رب العزت دغه منځونو ته ایمان وي. نو موږ وایو چې نه، دلته ذکر چې دی د مقوی دی، مراد ته د مقوا دی. ذکر چې کوم دی د دغه دی د مقوا دی، او مراد ته د مقوی دی، مراد منځ دی. خو مراد یعنی ذکر د منځ دی، مراد ته نه دا ایمان دی. نو مطلب دا دی ایمان ذکر کړی دی، اول ته چې کوم دی نو د منځونو د ځای کولو خبرې کړې چې دا ځای کېږي نه د الله په نسبت باندې، دا قبول دي ځکه د الله په حکم باندې هغه طرف ته شوي دي. اوس حدیث مبارک کې راغلی دي
ابو هريره سے روایت کی الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان چې دی نو دا صد پاس اویا څانګې دي، صد پاس اویا. افضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. یو چې کوم دی نو یعنی د ایمان صد پاس اویا څانګې دي، په ټولو کې غوره څانګه چې کوم دی نو هغه لا اله الا الله شریف ده. ځکه چې لا اله الا الله چا نه ویلي نو سره ایمان والا نشي جوړېدلی. او د دې وجه نه د دې ډېر لوی فضیلت هم دی. حدیث کې راغلی چا یو پیر داسې وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، आवाज په دسي راکاږه په تعظیم سره وي، الله رب العزت په یو پیر ویلو باندې سلور زره ګناهونه د تباف کوي. او ګناه سکه دا شرک او کفر د ټولو نه لوی ګناه ده، او چې یو پیر چا د زړه د اخلاص ادا وي تصدیق په وکړو هغه سر کفر هغه شرک هغه ارس ورته الله رب العزت معاف کوي. او پدې کې چې کوم هغه ادنا دغه ده ادنا څنګه د ایمان و هغه اماطه الاذى عن الطريق، د لارې نه ضروري شی ډړې ته کول لري کول، شیشه پرته ده غنه پرته ده چې ته کاڼې پروت دی بې ځایه هلر کول، دام د ایمان په هغه ادنا دغه کې راځي. بیا حدیث کې دام راوي چې الحیاء شعبة من الایمان، حیا چې کم دی نو دا یو څانګه ده د څه نه د ایمان نه. حیا ځکه چې حیا چې کم دی دا اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت، کله چې وی حیا دې فوت کړله بس بیا چې سکینو کوا. او بل حدیث کې راغلی الطهور شطر الایمان، دا پاکواله چې دی دا نیم ایمان دی، پاکواله نیم ایمان دی. نو مطلب دا دی چې په دې باندې نیم ایمان مضبوطیږي. حدیث کې راغلی دی وای تاسو چې کم دینو دا نکاحګانې کوي، ځکه چې نکاح باندې چې کم دی نیم ایمان مضبوطیږي. او دا نور په نور اعمالو کې چې دی ځان له ولټوي، یعنی هغه دغه پورې چې دی قوت ملاویږي په دې باندې. دا ولې ځکه چې دا نکاح چې دی نو دا دوه کاره په دې کې کیږي، یو دا چې دا سترګې ښکته کوي او دا نفس چې کوم دی نو دا په دې سر کمزوري کیږي. او که څوک کوی د چا وس نه کیږي هغه بیا روجي نیسي. موږ تاسو خو په دې حدیث ډېر مېد یو کنه او سنت باندې خو الله دې موږ سره مینه پیدا کړي. یاره جی نو دا ځینې سنت په کې اړو سو کدا کوي ده او دا وسم نه کیږي، او که وس کیږي پلار ولا نه کوي مثال پته نو دې روجي بیا نیسي کنه. څه مو خیال دا ځوانان هم ډېر کم ولیدل. الله پاک جل جلاله دې د عمل توفیق نصیب کړي.